په پورا ملکنډ ډیویژن کې د سیلابي ریلۍ د وجې سوات دیر شنګله ډیر زیات متاثره شوي. د سیلاب نه متاثره شوي ځایونو کې د حکومت د طرفه امدادي کاروایانې جاري دي. په سوات کې د سیلابي ریلۍ د وجې 15 کسان په حق رسیدلي. دې سره سره د سلونه سیوا کورونه، د 50 نه سیوا هوټلي او 15 پلونه د سیلابي ریلۍ ښکار شوي او په سوات کې د سیلاب د لاسه 1500 میلمانه راګیر شوي. په ضلع شنګله کې هم د سیلابي ریلۍ له وجې 3 کسان په حق رسیدلي او 150 بجلیګرو سره ډیر کورونه، دکانونه او پلونه هم متاثره کړي. په لویردیر کې هم د سیلابي ریلۍ له وجې 10 کسان په حق رسیدلي چې پکې زنانه او ماشومان شامل دي. دې سره سره تیمرګره او مختلف علاقو کې هم ډیر کورونه او دکانونو ته نقصان رسیدلی. د وزیر اعلی محمود خان په خصوصي هدایاتو باندې کمشنر ملاکنډ ډیویژن شوکت علي یوسفزی امدادي کاروایانې شروع کړي. په کالام کې د سیلابي ریلۍ له وجې په ساو شوي 15 میلمانه با حفاظته کانجو ایرپورټ ته راورسولی شول. دې سره کمراټ کې هم 4 زنانه کم چې کمراټ ته سیل لا راغلي وي د هیلی سرویس په ذریعه یونیورسټۍ ته با حفاظته ورسول او په کمراټ کې میډیکل کیمپ قایم کو. پتروړ او ګبرال کې هم ډیر خلک د سیلابي ریلۍ نه متاثره شوي چې د هیلی سرویس په ذریعه کانجو ایرپورټ ته راورسول. په اتروړ کې ډیر مقامی خلک بیمار دي چې د حکومت لخوا د میډیکل کیمپ لګولو تمه لري. په دې موقع کمشنر ملاکنډ ډیویژن او ډیپټي کمشنر سوات په خپله د ریسکیو کاروایانو نگرانی کوي او وایي چې زموږ اولنی کوشش دا دی چې سوات ته کم میلمانه راغلي هغو با حفاظته خپل کورونو ته ورسو او کم مقامی خلک چې د سیلابي ریلۍ نه متاثره شوي هغو له د خوراک او د اوسېدو د ځای غم وکړو. په ډیرو تحصیلونو کې د خوراک سکاک امدادي کاروایانو سره میډیکل کیمپې هم جوړې شوې. د پاک پوج ځوانان، پولیس، سیول انتظامیه، ریسکیو او نوري ادارې هم امدادي سرګرمیانو کې مصروفه دي او غریزو علاقو ته د خوراک او دوایانو رسولو کوشش کوي. ایمل رشید، چاند نیوز، سوات.